كسان تبقى بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث في انواع القضاء. خجي لسم باب شروع دي ادو لسم باب باقي کی د قضا متعلق دي. نو باقي کی اول فصل تیر شوی سنه آداب قاضی را بیان کړیو او به دویم فصل کې مسائل تقلید القضاء. دریم فصل کې مې سب انواع قضا را بیانې ترک ما ته برو غورا. قضا چې دا کنه نو دا په دوه قسمه معنی ده. یو قضا قصدی ده او یو قضا ضمنی ده. مثال چې وایو نو دواړه به واضح شي. تعریف دا دی چې قاضي قصدن کوم فیصله کوي هغه ته قضایي قصدی ویل کېږي او چې هغه په ضمن کې کوم حکم لاګو کېږي نو هغه ته ویل کېږي قضایي ضمني. دو مثال ول ذکر کړی دي. مثلا مې سب معنی د زبیر داوا وکړل چې د باندې زما 100 روپۍ دي. نبی گواهان را وصل گواهان ویل مې سب ولد پلان کې پورا تشریح ولا وکړه پاغه معنی د زبیر ولد پلان کې دومره پیسې دي. بس قاضي فیصله وکړي ټیک دا لکه مې سب زبیر له پیسې ورکنه. دوه فیصله وشولې. یو د حق فیصله وشوله او دویم زبیر د پلان کې نوم دی او دغه پلان کې نوم دی او د مې سب د پلان کې او دغه پلان کې نوم دی. دا د نسب والا فیصله پکې هم وشوله خدا ضمنن وشوله. وګورئ القضاء نوعان قصدي وضمني. مثلا ادعى رجل على آخر بألف قرض وشهد الشهود بذلك على المدعى عليه ما سماني گواهی ورکړه دغه روپو وذكروا اسم المدعى عليه واسم أبيه وجده دا ویلو کنه. وقضى القاضي بعد ذلك بالحق المدعى به باندې ضرورو باندې فیصله وکي نو كان ذلك قضاء بالالف قسطا. دا قضاء بالالف قسطا شولا. وقضاء بنسب المدعى عليه شهدا ضمنا رالا ما بك مدعي مر حساب کړو. نفل قضاء والقصدي يشترط فيه الدعوة. دا لا بك بل خبره حکم په اعتبار سره فرق مونږ شي. تعریف په اعتبار سره فرق وشو. حکم په اعتبار سره تعریف په اعتبار سره فرق دار چې فیصله هغه په قضایي قصدي کیږي بل په ضمنان راځي. حکم قضایي قصدي د لپاره داوا شرط په حقوق العباد کې قضایي ضمني د لپاره داوا نه وی شرط. فالقضاء والقصدي يشترط فيه الدعوة والقضاء الضمني لا يشترط فيه الدعوة. تاسو دې خبره ته سوچ ته ورسوم رحمه مسلې دي کنه دي. هذا خط توجه سره ورېدل قابل دي. بل مثال یو سره دعوه وکي په یو خزبانی چې دی پلان کې وکیل جوړ کړی دی. نو گواهان راولي او گواهان گواہی ورکي چې بالکل دا پلان کې چې دا د مې سب خزه دی پلان کې وکیل جوړ کړی دی او قاضي فیصله وکي. نو پلان کې وکیل جوړ کړی دی دا قضایي قصدي ده او دا خزه د مې سب خزه ده دا قضایي ضمني ده. لاړې الکه سي بده مثالونو کې خپل خزه جوړو کني موږ ته پته د اخرت تم د شانتش رواني یار مې د کوټه سوداګر دی او ته شي کوټه ولي ته شي راوړی نه ګورې تا. وکذا لو شهدا بان فلانه زوجة فلان وكلت زوجها فلانا في دعوى كذا دراهم على خصم منكر معنی وکیل جوړ کړي. وقضى القاضي بتوكيلها قاضي فیصله وکي چې پلان کې وکیل جوړ کړي دی خزي. فالقضاء بالتوكيل قضاء قصدي والقضاء بالزوجيه بينهما قضاء ضمني وقس على ذلك. خما خپل پلان کې وکیل جوړ کړي خاوني وکیل دی. مثال کې څوک خاوني خپل وکیل جوړ کړي. مخکي الفصل الرابع في الكلام على القاضي المجتهد. خجي د قاضي مجتهد متعلق خبر راته کی تاسو لږ متوجي شئ. قاضي کچري مجتهد حکم ادا دا به اوس په مسائل په فیصله کولو کې د چا تقلید نه کوي کني خطا به کوي. مجتهد دې ته د الله د طرف حکم دار ته اجتهاد کوه او فیصله کوه. نو اجتهاد بګي فیصله بګي کړه چا موافق راوته او کړه چا مخالفه وا. ادم ربي چې قرآن صریح قرآن د صریح نص یا د اجماع مخالفه نه. وګورئ اذا كان القاضي من اهل الاجتهاد وافضى رايه او ورسي كده دراي فیصله في حادثه بيو حادثه کی لا شيء يوم مسألة يو حكم تا وجب عليه العمل برايه وان خالف راي غيره
اگر که د غرای د مخالف وي د غیر د رای سره من المجتهدین تواس کو چې عبارت بدل ولته ولا يجوز له ان يتبع راي غيره يتبع دې کنه يتبعه بني يتبع بيها ولا يجوز له ان يتبع راي غيره لانه مامور بالقضاء بالحق الذي ته حکم دی چې ته فیصله پاغه حق باندې وکړه ادى الیه اجتهاده کوم ته چې د اجتهاد رسیدلی او هو الحق هما حق د الله په نسبت کنه ظاهرا بالنسبه الیه دته ک نسبت والو د اجتهاد کړي هم دغه حق ده نو فاذا قضى بغيره كان قضاء بالباطل ایسے برسی پہ حجی 363 نمبر ماده قال في الفتح كوي لو قضى في المجتهد فيه ناسيا لمذهبه مخالفا لرأيه نفذ عند ابي حنيفه مسألة دا ذکر کړي چې مجتهد فيه مسألة وی اختلافي توجهي هغه کې د خپل رائے د خپل مذهب مخالفت وکي ناسيا ک قصدن خو مسألة چې د امام بنظمانی برابر هم د بل یعنی مجتهد فيه مسألة د کمرای د امام کمرای د غي ناسيان د غي مخالفه فیصله وکي مطلب حنفي د شافعي مسلک د امام شافعي سے ابراهيم والله د رائے موافق فیصله وکي اوس بل حکم وي نو امام سے بنظم د نافذ راکا ځکه د خپل امام د خپل رائے مخالف بل د مل امام خو موافقه ده کنه او ور سره تایید امراله یعنی قاضي فیصله د خپل یو تایید دی دا امر سره په مرګره شو پوه شو نیمه سه او که قصدن داسې وکي چې د خپل رائے د خپل امام د رائے مخالفت وکي نه به ونه نافذيږي رسی به دوه روایت دي چې امام صاحب نو کې به دوه روایت نه دي یو دا چې نافذيږي بل دا چې نه نافذيږي او صاحبین رائے دار چې نه نافذيږي او فتوا د صاحبین فقه الله ورسېدلې په وسوته وګورئ قال في الفتح لو قضى في المجتهد فيه ناسيا لمذهبه مخالفا لرأيه نفذ عند ابي حنيفه رحمه الله روايه واحده دقه یو روایت دي کې صرف دا یو روایت دی نافذ ده وان كان عامدا نبه بدی کې ففيه روايتان یو دا چې نافذ ده بل دا چې نه دا ویلی مو کنه وعندهما صاحبين فنزمن لا ينفذ في الوجهين اي وجهي النسيان واچا صاحبين دوړو کې وینه ده نافذه دا خبره مینه وکړي کنه مذهب مخالفت کې نسیانن وکي او کامیدنی وکي او درای مخالفت نافذه با نوی دا خبره ده کوم دا مفتابین ده لا ينفذ في الوجهين وجه النسيان والعمد والفتوى على قولهما وفي الفتاوى الصغرى كذي ان الفتوى على قوله وقال ابن عابدين رحمه الله وهو الاوجح في هذه الزمان ان يفتى بقولهما الفصل الخامس في الكلام على القاضي المقلد وليس تروسه ولې مجتهد قاضي خبره او د مقلد قاضي خبره کوي مقلد قاضي چې هغه یو امام تقلید کوي نو هغه باندې واجبه چې د خپل امام د مذهب موافق فیصله وکړي ولې څه پويږي نو که چېرې مخالفه فیصله وکړي دا به باطل وي قصدن مخالفه وکړي او کنيسيانن وکړي باطل وي تاسو په شوري نمخ کې چې کوم خبره د امام صاحب تر شی و هغه د مجتهد خبره وکړه د رائے مخالفت کړو مجتهد هم کله کله چا تقلید کوي ورپسې کنه زینو مسائلو کې هغه کې راغی بیان ووره تقلید القضاء كما يجوز للمجتهد يجوز للمقلد تقلد القضاء بخلقي منصب د قضاء سنبالول څنګه چې جایز وي مجتهد قاضي ته د غشان جایز وي مقلد ته هم لکه حنفي دي شافعي دي وحينئذ بدي وقت يجب عليه بدماني واجب ده ان يقضي بما يوافق چې فیصله وکي دا غڅ سره چې موافق وي د مذهب سره مذهبه حتى لو قضى بما يخالفه كان قضاء باطلا بيغي ويستوي في ذلك العمد والنسيان كرنګ کړي ولكن ذكر في أدب القاضي فيما إذا قضى بمذهب غيره ناسيا خلافا فأدب قاضي کی ذکر شوی دی کہ مذهب غیر معنی فیصله وکي ناسيا نو به کې اختلاف دی مخکې تیر شو کنه مخکې مسله تیر شو
موږ ولا څه توجیهات کول ضرورت پکې نشته دی. نو بعضی کتابونو کې ما غشان مخ کې خبره ده چې مجتهد نه مولوی صاحب مقلد وي او ناسیان په مذهب غیر باندې فیصله وکي. امام صاحب په کې دوه روایت امام صاحب بنز مقبوله ده او صاحبانو بنز باندې نه ده مقبوله. مخکې تیر شو لګنه او یو روایت دار چې جی په دې کې اختلاف نشته اتفاق دی چې دا به مقبوله نه وي. اوس ورسېدلې عبارت دوه مخکې وسو لګیدل کنه. ولكن ذكر في هذا بالقاضي فيما اذا قضى بمذهب غيره ناسيا خلافا وبذيك من خلاف ده وهو ان يصح اغدادا چې سید قضا د امام صاحب بن ازماني خلافا لهما لکه صحیح خبردار چې اتفاقین ده اختلاف دی بګي. الفصل السادس في اقسام القضاء وما يرد منها وما لا يرد. مثل اقسام قضا را بیانې او را بیانې چې کومه قضا به رد کیږي او کومه قبول نه رد کیږي. اساسو دي هاشم باندې لیکلي چې اصل کې فتح القدیر والا کومه علامه ابن حمام رحمه الله وی د قضا درې اقسام دي. تاسو له توجه سره واورئ. یو هغه قضا ده چې بخلاف النص وشي خلاف اجماع وشي مولوی صاحب دا قضا به صرف او صرف رد وي. پوه شئ. دویمه قضا ده اختلافي مسله کې فیصله وکي. اختلافي مسله کې صورت کې اختلافي حکم کې نه قضا اختلافي نه وي. دی حکم ته کمالاره د غلار اختلافي خپل به وایو ان شاء الله. نو دی حکم دا دی چې څنګه فیصله وکړه بس اختلافي مسله کې فیصله بنافذ بل قاضي به رد کینا او بل قاضي او د دې فیصله د درستګۍ د بار د بل قاضي د ختم ضرورت نشته. بس وشول څو صورت شو. دریم صورت دا دی شالت بعد القضاء یو مسله کې اختلاف فی بعد القضاء دا مسله د سیده کنه ده نه کې با بل قاضي تایید وکړو فیصله هو دستخط به وکړو خو به نافذ نه به دریم نشي رد کوله. دریم به ځکه دوه قاضیان پرال او که چری دویم قاضي ته شرال هغه رد کړنه بس به بردي مجموعي ته ورڅو صورت شو. درې لګلې کړی دي قضاء القضاة على ثلاثة أقسام قسم منه أن يقضي بخلاف النص والإجماع وهذا باطل ليس لأحد أن يجيزه ولكل واحد من القضاة هر يو د قاضيانو چې دغه نقضه ما تولي شيء إذا رفع إليه. وقسم منه أن يقضي في موضع مختلف فيه وفي هذا ينفذ قضاؤه وليس لأحد نقضه. وقسم منه أن يقضي بشيء يتعين فيه الخلاف بعد القضاء قضاء نفسا بك اختلاف فيه أي يكون الخلاف في نفس القضاء مخي في طريق ووسط شدة نفس قضاء. فبعضهم يقولون نفذ قضاؤه وبعضهم يقولون بل يتوقف على إمضاء قاض آخر إن أجازه جاز ويسير كأن القاضي الثاني قضى في مختلف فيه وليس للثالث نقضه وإن ابتله الثاني بطل وليس لأحد يجيزه انتهى. تاسو پوه شئ به اوس ګورئ دا درې ولته بیان کړم دي ښا راځي والله 365 حكم القاضي على خلاف النص. حكم القاضي على خلاف النص كالحكم مثال سره میسب یو سړي قصدن بسم الله په مذبوحه باندې پرې خوستله نو دغه مذبوحه که څوک قاضي فیصله وکړي چې دا حلال ده نو دا فیصله رد وجه سره دا خو سبا د نص خلاف ده کنه قرآن خلاف ده. ځکه نسیانن تاسیم بار شوی ده که قصدن بار شي نو به فذكر اسم الله علیه د دې څه مطلب دی بسم الله په وایي دواړه دې ته بار کړه. وګورئ كالحكم بحل متروك التسمية عمدا أولا خلاف سنة المشهورة كالحكم بتحليل المطلقة ثلاثا. درې طلاق ورکړي تاسو ثبت ده اوس پکې د حلالي د بار باقاعده با نوی نکاح کیږي خبر سره ملاوي کی کنه نو که څوک صرف دومره وایي چې بس صرف نوی نکاح چې دا کافی ده وته کول به کې ضروری نه دي. دا خبره چې دا د نص خلاف ده اقاری سی بوله ولا او بل ورس نوی نکاح ور سره کړي او شادي حال کې ور سره
بس ول ورونو ارڅ ودرا والسلام مالدار خدوا شپه وسته رکله سر را ټلیفون خځه وګامولې چې بس والی وای ما څنګه نه دی ملاو شوی اورونه ټلیفون غدا حسین دی ملاو شوی خدای غر کړه لکه خاري چې والی وسنه ملاو شوی یار وای په خدای کوي شی مو درو چته دو هلکه څه چل درمانه شوی خدای دې غر کا ته چې مقدس ناسل کی منګه خاصي وایو مقیده مقنیده سره خپکیږي به لکه منګه خپل خزه نه ګڼو مو پر دې خزه لغله سره بلالو لکه خو بلانه تم راغلی دی کنه نو به توجه ته نه جوړیږي دا اوسنۍ خبره ده بیخي او ابتي خبره ده وګوره ستا نمبر دی اسیم دی پسې کم دی أولا خلاف سنة المشهورة كالحكم بتحليل المطلقة ثلاثا بمجرد عقد المحلل سرد محلل قد سركار نكي بلا دخول أو على خلاف الإجماع نص خلاف في ده قرآن خلاف في أو حديث مشهورة خلاف في وده غشان إجماع ولا مثال كحكم بصحة نكاح المتعة فدي بيسلوه كي جدا سيدا نو دا قسم قضا چه باطلون ولكل قاض هر قاضي دا پاردا اشتره چه دا ماتا کی اذا رفع لي کل چه غطا دا پیسلا وشدشين خجي 366 اس رازي دا یو صورت شو کنا منگ چون صورت ویلی مجموعی طور دویم توقیری دویم و دریم کی فرق داره پا دویم کی دا چې کوم حکم کې فیصله کوي د دې حکم په طریقه کې اختلاف چې دا طریقه صحیح ده او دا طریقه نه ده صحیح حکم کې نه طریقه کې او دریم کې باقاعده په دغه حکم کې اختلافي د دویم صورت حکم دار چې طریقه کې اختلافي چې بس فیصله وکړه فیصله نافذه ده تم ویلو کنه وختي مثال وی ګوره مثل باورا حكم القاضي في محل الاجتهاد كما لو قضى شافعي مسلك قاضي فیصله وکي بشهاده المحدودين في قذف بغواهانو د محدودين ويا دو کسان وي محدود في قذف وي او داغو په شهادت فیصله وکي اوس داغو ور فیصله خو ټیک ده دا طریقه چې ده کنه د محدود في القذف شهادت دا لار جوړېدل شي د فیصله لپاره یعنی دا شهادت جوړېدل شي کنه دغه اختلاف دی کنه موږ حناف وی ولا تقبل لهم شهادتنا بدنا قبليكي الشافعي ويقبليكي ذكر السب شراغي الذين تابوا تاسو خبره پیږي نو دغه شان مسله کې چې هغه په طریقه کې اختلاف في او قضاء بالبينه القائمه على الغائب بلا وكيل عنه دا مسله پرون تیر شوی وا قضاء للغائب خو ټیک نه کنه کله به ټیک چې دغه وکیل مقرر کی شافعي وی ټیکی نو یا فیصله وکي بالبينه القائمه باغ گواهان چې قائم شوی بغایب باندې بلا وکیل نه حالانکه وکیل هم تنوي ينفذ سببي واذا رفع الى قاضي اخر توجد شي دا مساله لا يراه داس قاضي چې غد غراین لري لکه حنفي بس هغه تصر بي ولا ردخه امزاو دستخط به کی ولا يبطلو امزاو مانم د سی جاری وساتي باطلی بینه وهذا مما يكون الاختلاف في طريق الحكم ده اختلاف بچا کیوں د حکم بلاره کې حکم کې نه وګاره وقد يكون الاختلاف في نفس الحكم اذا درم سرد وساتي حكم ووركنا واذا كان الخلاف في نفس الحكم لك يوصله د زوی د گواهی د زوی گواهی قبول کی د پلار په حق کې د پلار گواهی قبول کی د زوی په حق کې دلته لاره کې څه نقصان نشته لاره کې څه مطلب یعنی څوک چې شاهدان دي کې څه نقصان نشته ها د پلار گواهی زوی له قبلي کې دا حکم څنګه دی دا حکم دې کې خبره ده همغه کې خدا چا چې گواهی ورکول هغه کې فرق محدود فی قذفنو دلته کې فرق نشته حکم کې نه ندی به د غدریم صورت ده کدویم قاضي ته ورله هغه امضا کړله نو به دریم چې دی هغه رد کوله نشي او کدویم رد کړه وسه بردي واذا كان الخلاف في نفس الحكم لا في طريقه كما اذا قضى لولده او لامراته على اجنبي فقيل ينفذ ولا يتوقف ولا امضاء قاضي اخر خو سيد هذا وحكى ابن شحنه نقل کړي ترجیح اچھا جی هغه دې ترجیح ور کړی دا چې بس امضا د دویم ته ضرورت نشه نه د دویم صورت په شان دام ګرځولې
وقيل او چاويلي يتوقف نفاذ ولا امضاء قاض اخر وهو الصحيح لکه څنګه چې اوس پورې موږ لګیو وبه جزم في الخانيه فاذا رفع الى الثاني دوم قاضي ته مصدر او چته شولا فامضاه اغه امضاء وکړه جاری کړه څه شو نو يصير كأن القاضي الثاني چې قضا في فصل مجتهد فيه دا به څه شي لکه قاضي ثاني چې د فیصله وکړه په فصل مجتهد فيه په داسې مسله کې چې اختلاف ولکه اول صورت په شان دي جوړه شولا اول صورت کو کم یو اول صورت نه دویم صورت په شان یم فليس للثالث نقض ولو ابطله الثاني بطل وليس لاحد ان يجيزه ببل تدا حق نشته شي جایزي کی ها څه ما ده کیو ها 66 کې او قضى بالبينة القائمة على غائب بلا وكيل عنه ها على غائب نشته بدغه غلط دي ځکه به غونه لګي